آپ جتنے بھی احباب ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ جتنے بھی اردو سپیکنگ والے ہیں وہ اردو میں بھی ہمارے ساتھ اپنے سوالات شیئر کر سکتے ہیں۔ سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست محمد سجاد صاحب جو شعبہ صحافت سے ان کا تعلق ہے، جی مفتی صاحب انہوں نے سوال کیا ہے۔ پہلے انہوں نے سلام کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج کل حکومتی لاک ڈاؤن کے دوران نماز جمعہ پر مسجد میں پابندی ہے، تو کیا ہم جمعہ کی نماز گھر میں چند بندوں کے ساتھ مل کر پڑھ سکتے ہیں؟ اور نماز جمعہ گھر میں پڑھنے کے اسلامی شرائط کیا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جمعہ کے متعلق پچھلے پروگراموں میں بھی میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ نماز جمعہ موجودہ حالات کے تناظر میں مسجد کے بجائے جب مسجد میں ادا کرنے پر پابندی بھی ہو تو گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بارے میں علماء کرام کے دو آراء ہے۔ ایک قول کے مطابق وہ حضرات فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نماز جمعہ گھر میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے سوال وہ کہ کیوں ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں، حضرات کہتے ہیں کہ کیونکہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس جگہ میں نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہو وہیں پر اذن عام ہو، یعنی سب لوگ ان کو اجازت ہوں کہ آپ آئے ہمارے ساتھ شریک ہو کے نماز جمعہ آپ ادا کرے۔ یہ پابندی نہ ہو کہ کسی کے گھر میں کوئی دوسرا بندہ آ جائے اور اس پر پابندی ہو کہ آپ میرے گھر میں نہیں آ سکتے۔ تو اسی تناظر میں پھر وہ حضرات کہتے ہیں چونکہ گھر میں اذن عام نہیں ہوتا اس لیے نماز جمعہ گھر میں ادا نہیں کیا جا سکتا، یہ ناجائز ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ اذن عام وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اذن عام کا کہ گھر میں اذن عام نہیں ہے، ہم ویسے بھی کہتے ہیں جو آئے گھر میں ہم نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں ان کو بھی اجازت ہے، اگر کوئی بندہ ہمارے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے اذن عام موجود ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں دوسری رائے والے کہ نماز جمعہ گھر میں بھی ادا ہو سکتا ہے، اس لیے موجودہ حالات میں نماز جمعہ آپ گھر میں بھی 3 بندوں سے اگر آپ لوگ زیادہ ہو تو نماز جمعہ آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی شکریہ۔ محمد زمان صاحب جی هغه سوال کړی دی جی چې کچرته یو انسان دی هغه په کرایه باندې خپل مکان ورکړی، خپل دکان ورکړی په کرایه باندې، نو د دغه باندې زکات شته او که نشته؟ جی کرایه باندې چې کم ځمکه ورکړی شي یا کم دکان مکان پلاټ وغیره ورکړی شي نو په دغه پلاټ باندې زکات نشته دی، په دغه مکان او دکان باندې زکات نشته دی۔ ها البته د هغې چې کومه ماهانه پیسې تا ته راځي او په هغه پیسو باندې کال تیر شي ته صاحب د نصاب وګرځې نو بیا په دغه صورت کې د هغې هغه کمې پیسې دي په هغې باندې زکات چې کوم دی نو دا لازم دی۔ جی ارشاد وزیر صاحب جی، مسبوق اگر امام کے ساتھ سلام پھیرے تو سجدہ سہوا کا کیا مسئلہ ہے؟ جی مسبوق اگر امام کے ساتھ سلام پھیرے، امام کے ساتھ ساتھ ہو تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر امام سے پہلے ہو اور عام طور پر اسی طرح بھی ہوتا ہے تو پھر اس پر سجدہ سہوا لازم ہے۔ جی شکریہ۔ رحیم سید صاحب جی د ماشوم په غوږ کې اذان کولو څه طریقه ده؟ د ماشوم په غوږ کې اذان طریقه دا ده چې په ښي طرف کې به ورته اذان وویلی شي او په ګس طرف کې به ورته اقامت وکړی شي، عام چې څنګه اذان کیږي عام چې څنګه اقامت کیږي همدغه طریقه ده، خو په آواز چې داسې آوازي چې هغه مدم وي، اسې نه چې ماشوم ته د تیز آواز د وجې نه تکلیف ورسی۔ جی اکرام اللہ خان صاحب جی السلام علیکم، پرائز بانڈ سود ہے یا نہیں؟ جی پرائز بانڈ اس پر
کل بھی میرے خیال سے یہ سوال آیا تھا لیکن ہمارا وہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا. پرائز بانڈ جی جو ہے یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. ایک سود بھی ہے اور اس میں قمار کی بھی ایک شکل موجود ہے. انعامی بانڈ اس کو بھی کہتے ہیں. انعام کے طور پر اس کو وہ پیسے ملتے ہیں جو اس نے ادا نہ کی ہو، یعنی زیادہ پیسے ملتے ہیں. تو یہ قرض کے بدلے میں زیادہ پیسے ملنا یہ قرض کے یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. حدیث مبارک میں ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا. تو اس لحاظ سے اس میں سود موجود ہے اور اس میں قمار یعنی جوا بھی موجود ہے. اس لیے پرائز بانڈ اس سے پرہیز کیا جائے اور یہ ناجائز اور حرام ہے. جی محمد واصف صاحب جی غیو سوال کړی دی جی چې د سجده د استخاري څه طریقه ده جی استخاري خو عامه دغه طریقه ده چې انسان ته پکار دادي چې داسې او کاروي چې په هغه شرعي جایز کاروي. داسې کار نه چې عام طور باندې زمونږ غرونو کې دا مشهوره ده چې که غلط کاروم کې نو د هغې دپاره استخاره وکړه. نه، شرعي کاروي، ناجایز کار نه. د ناجایز کار دپاره استخاري نشته دی، هغه پرېښودل پکاري. چې کله شرعي کاری داسې کاری چې تا ته په هغې کې اطمینان نه حاصلېږي چې یاره دا کار وکړم وی کم کوی نه کم یا دا کار وکړم، نو په هغه صورت کې بیا تا ته پکار دادي چې 2 رکعاته نفل، دا چې ماسخوتن کله سړی وده کېږي په هغه وخت کې 2 رکعاته نفل وکړی شي. د نفلو نه بعد دعا ده، مشهوره دعا اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. دا تفصیلی دعا ده، چرته تاسو سرچ کړئ انشاءالله دی سوال والا ته به کمنټس کې مونږه واملیږو او دا دعا به وویلی شي. په دې دعا کې 2 ځله داسې ټکي راغلی دي چې په هغې کې به تاسو د کم کار کول چې تاسو غواړئ نو هغې سوچ به وکړئ، فکر به وکړئ چې یاره زه دا کار کومه، که چېرې به دې کې زما دپاره خیر وي نو یا الله جل جلاله دا زما دپاره آسان کې په ما باندې وکړي، زما په زړه مطمئن کې. او که چېرې زما دپاره په دې کار کې دا کم متعلقه کار چې دی په دې کې زما دپاره شر وي نو یا الله جل جلاله زما زړه د دې نه واړی او دا کار زما نه واړی. دغسې دعا به وکړئ او بیا به چې کوم دی نو ماسخوتن په سنت طریقې سره وده شئ. الله جل جلاله به انشاءالله په خوب کې تاسو ته یو اطمینان درکړي. دا څه ضروري خبره نه ده چې تاسو په اولنۍ ورځ باندې زړه مطمئن شي، او دا هم څه ضروري خبره نه ده چې خامخا تاسو به یو خوب وینئ او په خوب کې به تاسو ته یو کس راځي یا په خپله چې کوم دی نو هغه یو کار یو طرف ته تاسو ځئ او هغه کار به کېږي. نه، داسې نه، بلکې خود به خود بس تاسو داسې اشارات وشي، داسې زړه به مطمئن شي، د هغې د وجې نه به هغه کار تاسو بیا تاسو به رهنمایي وشي په هغه کار کې. یعنې دا د الله جل جلاله سره یو مشوره ده. که چېرې په اولنۍ ورځ ونه شوه په 2مه ورځ بیا وکئ، په 3مه ورځ بیا وکئ، الله جل جلاله ورته یو ورځ هغه رهنمایي هغه به وشي تاسو ته او الله جل جلاله به رحم کرم وکړي. یو خبره دا ده. 2مه خبره دا ده چې بعضې وخت کې مونږ استخاره وکړو، په مونږ ته په استخارۍ کې هغه کار راوخیږي چې زمونږ اراده نه وي چې دا مونږ وکړو، نو بیا په 2م ځل باندې بیا مونږ استخاره کوو. نه جي، چې کله تاسو زړه په یو کار باندې مطمئن شو او هغه اراده ستاسو دا وه چې همدغه کار وکړم او هغه نه کېږي په استخاره کې، په هغه باندې زړه نه مطمئن کېږي، نو بیا په کار دا ده چې هغه کار پرېښودلی شي. داسې نه چې ستا زړه غواړي په حق پسې ونخله تر دې حده پورې چې ته وایې چې یاره ما زړه چې کوم دی نو په هغې باندې مطمئن شي، نو دا د استخارې دعا ده او دا چې کوم دی نو د الله جل جلاله سره مشوره ده. عامه استخاره دا هم ده چې انسان که دا دعا ول نه ورځي نو دغه شان د الله تعالی نه دعا وکړي، وده شي 2 رکعاته نفل وکړي چې الله جل جلاله دا کم کار زه کومه، ستا په علم کې دا ستا په قدرت باندې دا کار زه کومه، الله جل جلاله ماته آسان کړي، زما زړه پې مطمئن کړي، او که نه زما په خیر کې زما زړه پې نه مطمئن کړي. دا اسانه طریقه ده. جی شکریہ. حاجی امداد الله صاحب جی د براول نه هغې سوال کړی دی جی چې زما په یو کس باندې پیسې قرض دي، نو دغه قرضه که دا چرته زه د زکات په بدله کې پرېږدم، یعنی چې زه ویم چې زه دا زما د طرفه زکات شو، نو آیا دغه زکات ادا کیږي او که نه؟ دې مسله کې 2 قسمه صورتونه دي. اولنی صورت دا دی چې ستا په چا باندې قرضه ده، ته زکات ادا کې او هغه کس ته ادا کې، نو ته داسې ترتیب وکړي چې هغه ته وایې ستا باندې مثلا زما 10,000 روپۍ دي او زه 10,000 روپۍ زکات وباسم، لہذا هغه په زکات کې کټ شوې او زما قرض په تا باندې ختم شو. دا یو صورت دی او پیسې هغه ته ته ور نه کړي بلکې هغه قرض پکې ختم کړي. 2م صورت دا صورت ناجایز دی، دې سره زکات نه ادا کیږي. دا
خو ستا قرض به ختم شي چې هغه ته د وینا وکړه، خو لکه زکات ستا په دې باندې نه ادا کیږي. دویم صورت دا دی چې ته خپل دغه 10,000 روپۍ دا راواخلي بل ته یې ورکړي چې ستا کوم ستا باندې د چا په چا باندې قرض دی هغه ته یې ورکړي، او بیا هغه که چېرې وغواړي او تا ته په خپل قرض کې واپس درکړي نو دغه زکات چې کم دی نو دا ستا ادا شو. لہذا د اولنی صورت نه احتراز پکار دی، دویم صورت باندې عمل که څوک کوي نو جایز دی. جی محمد سجاد صاحب، جی آپ کے سوال کا جواب مفتی صاحب نے دیا ہے، وہ آپ ملاحظہ کیجئے. جی محمد اکبر صاحب، جی نماز میں وقفہ کے ساتھ کھڑا ہونا کیسا ہے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے؟ تفصیلی جواب چاہیے. جی نماز میں وقفہ کے ساتھ اس کو وہ استراحت کے لیے کہ دونوں سجدوں کے درمیان یا رکوع کے دونوں رکوع کی طرف قیام کی طرف اٹھتے ہوئے استراحت والا قاعدہ کرنا یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. جی بل یو کس جی غیو سوال کړی دی جی چې کم عذرونه دي جی چې د هغې د وجې انسان چې کوم دی هغه روزه پرېږدي. جی دا خو مختلف قسم صورتونو کې انسان که چېرې معذور وګڼلی شي نو په هغه صورت کې روزه پرېښودل د هغه دپاره جایز وي، خو عام طور باندې هغه عذرونه داسې دي چې انسان ته د هلاکت خطري یا انسان ته د انتهایی کمزورۍ خطري، په دغه صورتونو کې د ته روزه پرېښودل جایز دي. خو د دې هرگز دا مقصد نه دی چې یو کس دی هغه ته معمولی غونته کې تکلیف راغی او هغه د رمضان المبارک د عظیمه میاشت همدغه شان تیره کړي او روزه په دې کې ونه نیسي، ځکه چې د رمضان المبارک غونتې برکتي میاشت په میاشتو کې نشته دی. هسې نه چې دا د لاس نه لاړه شي او د معمولی عذر د وجې نه هغه انسان روزه پرېږدي. که چېرې تا ته بیماري ده عذر دی نو په دغه صورت کې چې یو ماهر طبیب وي ډاکټر وي او هغه تا ته ووایي چې او ته روژه مه نیسه، نو په دغه صورت کې تا ته پکار دا دي چې ته روژه مه نیسې. او که چېرې عام څوک کمپاوډر درته ووایي چې روژه مه نیسه او یا دا چې پخپله یو سوچ وکړي چې روژه نه نیسم نو دا خبره چې کومه ده نو دا درست نه ده. باقي عام عذرونه داسې دي چې کله انسان ډېر زیات ضعیف شي کمزوری شي په روژه باندې قادر نه نو هغه ته چې کوم دی نو روژه پرېښودل بیا ګنجایش شته دی، هغه دی پرېږدي روژه نه دي نیسي، د هغې قضا په هغه باندې لازمه ده. خو که چېرې انسان دومره حده پورې هغه بوډا شي کمزوری شي چې د قضا گنجایش بیا پاتې نشي یعنی آخري عمر کې نو هغه که فدیه ورکړی شي د هغې متعلق د روژو نو بیا فدیه هم ادا کیږي. یو کس کمزوری دی روژه یې ونیوله نو هغه به قضا ورکوي، قضا به راګرځوي، دا نه چې هغه فدیه ورکړي، دا فدیه نه ادا کیږي، هغه ته پکار دا دي چې هغه قضا د خپلې روژې راوګرځوي. دغه شان یو زنانه ده، هغه زنانه خپل ماشوم له پی ورکوي او په دې باندې یریږي که چېرې زه روژه ونیسم نو زما پی ختمیږي، نو هغې ته هم جایز دي چې هغه روژه چې کوم دی نو پرېږدي او د هغې قضا راوګرځوي. دغه شان یو زنانه په حالت ماهوارۍ کې ده یا د نفاس کې ده نو په دغه صورتونو کې هم روژه پرېښودل دا جایز دي. جی رحیم سید صاحب، جی د کویدن په ورځ چې نکاح وشي او د واده په ورځ بیا نکاح تړل پکار دی او کنه؟ اصل کې نکاح چې یو پیر وشي نو بس هغه نکاح قائم شي په صحیح طریقې سره چې وشي د ګواهانو دغه شان د مهر د تعیین وغیره وغیره ټول شرایط موجود شي نو نکاح وشوله. خو لیکن دې کې احتیاط دا پکار دی چې عام طور باندې نن سبا زمونږ معاشره کې افسوس مقام دا دی چې معاشره دې حد ته رسېدلې ده چې د هغه الک کویدن الک او دغه شان د جینۍ په منځ کې تعلقات د مخکې نه قایم وي نو د واده پورې هغې شل غویمې کړي، اکثر پکې داسې شوي چې ناپوهه یې دواړه طرف ته نو د غصې په حالت کې یو بل له طلاقونه پکې هم ورکړی شوي وي. نو د دې نه بهتره خبره دا ده چې تجدید د نکاح دا د واده په ورځ باندې هم وکړی شي چې بالکل د خبره د شک نه وځي. نو لہذا دویم پیر باندې څه ضروري نه ده، خو لیکن بهتره خبره دا ده چې دا نکاح د دې تجدید وکړی شي. جی حسین احمد صاحب، جی هغې سوال کړی دی جی چې یو مزدور دی او هغه مزدوري کوي نو دغې مزدورۍ د وجې دا د خپله روژه پرېښودی شي او که نه چې د سرې نه دا روژه هم نه نیسي لکه او مزدورۍ له لاړ شي مزدوري کوي.
جی د عام طور باندې نن سبا خو خلک به دومره ظالمان نه چې په روجه کې بچا باندې دومره ظلم وکړي چې هغه روجه نشي نیوي او په روجه کې په تکلیف راشي. او موږ لیدلی دي چې په روجه کې اکثر د ماسپښین نه بعد چې کوم دی نو چوټي دا ورکولی شي. نو اول خو د مزدور له پکار دا ده چې دی ځان له داسې کار وګوري چې هغه د شپې او عام طور باندې په رمضان المبارک کې د شپې کارونه هم میلاویږي. ها البته دته ضرورت دی د شپې کار نه، د ورځې دی کار کوي، غریب دی. نو کچری شدید ضرورتي داسې ضرورت وي چې بالکل دی د هغه روجه که ماته نه کي نو دی د هغې د وجې نه هلاکت طرف ته ځي، نو بیا څه گنجایش پیدا کیدی شي. خو لیکن د رمضان المبارک چې کم ثواب دی د هغې د خاطره پکار دله دا دي چې ځان له بل څه بندوبست وکړي او روجه دی نه ماتوي. جی شکریہ احمد زادہ صاحب. جی السلام علیکم مفتی صاحب. ایک لڑکی کی منگنی ہو جائے اور شادی نہیں ہوئی ہو اور پھر وہ لڑکی اس لڑکے سے طلاق مانگتی ہے اور وہ لڑکا اس لڑکی کو آزاد نہیں کرتی ہے، تو یہ لڑکی دوسرے لڑکے سے شادی کر سکتی ہے؟ نه جی دا خو زمونږ د احمد زاده دی. ها دا خو چې کله نکاح وکړی شي نو تعلق قائم شي. لہذا چې کله تعلق قائم کړی شو نو بیا دا طلاق ورکول دا د سړی کار دی، دا د خاون کار دی. که اوس دا طلاق نه ورکوي او داسې څه په منځ کې څه خبره هم نه ده راغلې او هسې عامه دا زنانه د جینۍ د هغې نه طلاق اخلي او خاون ورله طلاق نه ورکوي، نو دا باقاعده د جینۍ د دې خپل شوهر په نکاح کې ده. د دې دپاره هرګز جایز نه دي چې دا چې کوم دی نو د بل چا سره نکاح وکړي، د بل چا سره د دې نکاح نه کېږي تر هغه وخته پورې چې په هر صورت کې د دې سړي نه د دې خاوند نه ورله طلاق نه اغستی شوی. جی یو بله جی زمونږ خور د هغې سوال کړی دی جی چې د چهرې پرده چې کومه ده دا ضروري ده او که نه ده؟ جی څنګه چې د انسان په زنانو باندې د نورو اعضاو پرده لازمی ده نو دغه شان د زنانه د چهرې پرده هم لازمی ده. د افسوس مقام دا دی چې دغه خلک په دې خبره باندې ښه پوهیږي چې ګوره د سر پرده کوي، د مټو پرده مني، خو لیکن چهره د هغې د پردې نه انکار کوي. قرآن مجید کې الله جل جلاله صراحت سره ارشاد فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. دغه شان بل ځای کې قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهن ويحفظوا فروجهن وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. دغه شین بل آیت مبارکه کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې تاسو په خپل ځان باندې من جلابیبهن. د دې حدیث د دې آیت تحت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دغه شان امام مجاهد اور عکرمه رحمهم الله دی ارشاد فرمایي چې د دې آیت د وجنه د چهرې پرده چې کومه ده دا هم لازمه ده. یعنی مطلب دا دی چې په خپل چهره باندې په خپل سر باندې دغه صادر راواچي. نو لہذا معلومیږي دا چې د چهرې پرده دا ډیر اهم په پردو کې ده، ځکه نن سبا زمانه کې فتنه او فساد چې خوريږي نو هغه د چهرې د وجنه خوريږي. عام طور باندې خو کپړې هر زنانه اغوستي، خو چهره دا داسې یو ځای دی چې اول نظر په دې باندې لګي. د لینک چې کوم قایمیږي د شهوات او دغه شان د بد نظرۍ نو هغه د چهرې نه قایمیږي. لہذا د چهرې پرده دا بالکل ضروری ده، دا لازم ده. مونږ ټولو خویندو له دا پکار دي چې هغه د چهرې پرده خپله پرده وګڼي، د عورت یو حصه وګڼي او د خپل ځان حفاظت وکړي. جی شکریہ. عبدالباسط صاحب جی هغه سوال کړی دی جی چې د مرد د پاره د سړی د پاره د سونی انګوټي چې کوم دا هغه ګوتې ته ورغوستول جایز دی او که نه؟ د سړی د پاره د سرو زرو ګوتما استعمالول دا ناجایز دی او د سپینو زرو ګوتما دا استعمالول جایز دی، خو د هغې هم خپل مقدار دی. د 3.5 ماشو پورې سړی سپین زر استعمالولی شي، د 3.5 ماشو نه زیات سپین زر هم د دپاره استعمالول جایز نه دی. یو خبره. دویمه خبره دا ده دغه شان د سړي دپاره د پیتلو
دغه شان د اوسپنې ګوتمه استعمالول هم ناجایز دي. دغه شان د سړي دپاره عامه ګوتمه جوړه شوې وي او د سرو زرو غمې پکې لګېدلی وي، دغه ګوتمه هم استعمالول ناجایز دي. دغه شان د سړي دپاره چې کله یو ګوتمه جوړه شوې وي او هغه په داسې ډیزاین باندې جوړه شوې وي چې 3-4 غمې پکې لګېدلې وي لکه د ښځو چې څنګه ګوتمي، نو هغه استعمالول هم ناجایز دي د ښځو د مشابهت ته وجې نه. لهذا د سړو دپاره صرف د سپینو زرو ګوتمه یو غمي والا چې هغه مقدار هم د 3.5 ماشونه سیوانۍ، نو دا استعمالول جایز دي او بلا شک استعمالولی شي، د دې نه علاوه نورې ګوتمې نشي استعمالولی. جی بل یو ملګری اکرام الله خان صاحب جی هغې سوال کړی چې بیټ کوین دا حلال دی او که نه حرام؟ جی دا سوال پرون شوی و. بیټ کوین او دې ته اون کوین هم ویلی شي، دا داسې کرنسي وي چې آنلاین د دې خرید و فروخت کیږي. یعنی د دې داسې مثال به زه واخلم، لکه دلته کې ما یو څیز واغسته، موجود څه نشته دی، خو د نت په ذریعې سره د هغې پیسې ما قبولې کړلې، بل ته مې ورکه، هغه د نت په ذریعې سره یا بل څه ذریعې سره هغه څیز چې کوم دی نو قبول کو. تر اوسه پورې په دې باندې حکومت، زموږ حکومت پاکستان په بیټ کوین باندې دا حکم د پیسو لا نه دی لګولی، دغه کرنسي چې کومه ده، نو د دې وجې نه د دې حال مشتبه دی، لہذا د دې احتراز دا پکار دی. جی بل یو دوست جی هغې زمونږ سوال یې کړی دی جی چې که چېرته انسان ولاړي په مونځ کې، نو دا خپې ولې څومره پکار دي جی چې دی به خپو څومره مقدار چې کوم دی دا خپې کولاو کې ودرېږي؟ دی عام طور باندې بس دغه چې د خپو په مقدار کې لول خو ضرورت دی، ضرورت داسې دی چې اوس انسان وجود چې کوم دی نو هغه غټ دی، خېټه یې غټه ده، وجود یې غټ دی او تنګ نشي ودرېدی، نو بیا خو هغه چې د خپل جسم مناسب چې څومره مقدار کې هغه خپې کولاولی شي د هغه دپاره درست دي. خو عام طور باندې چې یو سپق فاصله دا د خپو په منځ کې وي او دواړه خپې داسې کږې وږې نه وي پرتې، داسې نه وي پرتې، بلکې قبلې طرف ته دواړه خپې دا داسې برابر وي، دا چې کوم دی نو طریقه درسته ده. باقی خپې کولاوال دا طریقه چې کوم ده نو دا درسته نه ده. جی وسیم احمد صاحب جی هغې سوال کړی دی جی که چېرته یو انسان دی هغه مونځ ته ولاړ دی او د هغه بالکل قبلې طرف ته مخامخ نه دی، نو د ده مونځ کیږي او که نه کیږي؟ جی د 45 ډیګرۍ پورې چې انسان د قبلې نه طرف ته ولاړي نو د ده مونځ ادا کیږي. د 45 ډیګري نه چې کله دی اوټ شي د هغې نه بعد د ده قبله سمت برابر نه دی، لهذا مونځ نه ادا کیږي. جی بل یو ملګري جی امیر زیب صاحب جی هغې سوال کړی دی جی چې که چېرته چا یو رومال راچولی د مونځ په دوران کې او دا دواړه طرفونه لاندې داسې زانګي، نو دا جایز دی او که نه؟ دې ته سدل ویلی شي او د حدیث مبارک کې د دې نه منع راغلی ده، لہذا چې دواړه طرفونه د صادر د لاندې راځوړن وي په داسې حالت کې مونځ دا مکروه دی. جی بل یو ملګري جی هغې سوال کړی دی جی نجیب صاحب چې د چاندي چې کوم دی څومره مقدار ته ورسي نو په هغې باندې بیا زکات دی؟ چې صرف چاندي د انسان سره ورسره د چاندۍ نه علاوه نور د ده په ملکیت کې نه نقدي وي، نه سامان وي، نه چاته قرض وي او نه سره زر وي، نو په دغه صورت کې خالص د چاندۍ نصاب 52 تولې دی. 52 تولې چې څومره د هغې نه مقدار جوړیږي د هغې زکات به دی ادا کوي. ها البته که نور دا څیزونه ورسره هم ورسره وي نو بیا هم د چاندۍ حساب به کولی شي، 52 تولې چاندۍ نه به په مقدار سره چې څومره قیمتي د هغه اشیاو ټول به راجمع کړی شي، د هغې نه به زکات په دقه چاندۍ په نصاب سره ادا کولی شي. جی بل یو دوست جی هغه سوال کړی دی جی چې که چېرته مونځ کې څوک ولاړي او هغه په مونځ کې وخاندي نو دغه مونځ چې کوم دی دا ماتیږي او که نه؟ جی چې کله په داسې شان سره وخندلی شي چې هغه قهقهه وي، خواته ملګري هغه هم هغه واوري نو د ده اودس هم مات دی او مونځ هم مات شوی دی. جی جی
جی سعد سے جیغیو سوال کړی دی جی چې اگر ماتھے پر چوٹ لگی ہو اور سجدے میں ماتھا زمین پر رکھنے سے تکلیف ہو رہی ہوں جس کی وجہ سے اسی طرح سر رکھیں کہ ماتھا اور ناک دونوں زمین پر نہ لگ رہے ہوں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دې کې اختلاف دی چې صرف په پوزه باندې یا صرف په تندي باندې سجده کول جایز دی او کنه. نو تندې دا لازمی دی د سجدې دپاره، لہذا تندې لګول لازمی دي. که چېرې صرف پوزه لګي نو دغې ته به سجده نشي ویلی. جی بل یو ملګری جی هغې سوال کوي جی چې زما بچی نه کېږي جی او څه وظیفه راته راکړئ جی چې الله رحم وکړي او بچی مې وشي. جی د بچو دپاره ډیره مجربه وظیفه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین، دا د هر مونځ نه بعد 31 مرتبه وی، اول او اخیره کې تی درود شریف تی 3 ځله وی، او چې کوم درود دته اسانی هغه درود دی وی د هر فرض مونځ نه بعد 3 ځله درود شریف، بیا رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. سوچ تی کوي چې الله جل جلاله زه یوازې ما ته بهترین وارث راکړي، الله جل جلاله به انشاءالله رحم و کرم وکړي. جی بل یو دوست جی هغه سوال کړی دی جی که چېرته چا ټوپۍ نه یې په سر کړ د مونځ په دوران کې نو مونځ ته په دې کې څه نقصان رسیږي که نه؟ که چېرې چا ټوپۍ په مونځ کې نه یې په سر کړي نو که چېرې دا یا د سستۍ د وجې نه یا د خپلو ویښتو د چې اسینه خراب شي د دې د وجې نه یا دغه شان د تکاهل د وجې نه یا دغسې بغیر څه د عذر نه په سر شوي، نو په دغه وخت کې علمای کرامو لیکلي دي چې دا مونځ د مکروه دی، یعنی نه د پکار، ځکه چې د الله جل جلاله در کې ډېر په توجه سره په داسې لباس کې ودرېده پکار چې هغه د صلحاو د اولیاو او دغه شان د اکابرو علماء او مشایخو لباس وي، لہذا ټوپۍ په سرول دا په مونځ کې دا یو جدا سنت دی. جی شکریہ جی. پروګرام ټیم جی هغه ختم شوی دی، دوستانو ته دعا وکړئ جی. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائکة المقربین وعلى عباد الله الصالحین. یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله د رمضان المبارک د میاشت را روانه ده، یا الله سره د صحت مونږ هغې ته ورسوي. یا الله د عباداتو توفیق مونږ ته را نصیب کړي، کامل مقبول عبادت زمونږ نصیب کړي. یا الله دا نن د جمعې شپه ده، یا الله جل جلاله یا الله مونږ ته د کثرت درود شریف د ویلو توفیق را نصیب کړي او بیا هغه زمونږ نه مقبول وګرځوي. یا الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم درجات بلند کړي. یا الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت کبرا زمون نصیب کی، دا غي د لاس مبارک نه د حوض کوثر به زمون نصیب کی. څومره ملګری دا غي سوالات کوي دلته کې زمون پروګرام ګوري موجود وي یا الله جل جلاله په یو لمحه ورته د دنیا او د آخرت خوشحالي ورکړي. څومره خلک په وبا کې اخته شوي دي، یا الله هغوی ته صحت کامله عاجله مستمره ورکړي. څومره خلک په امن کې دي، یا الله هغوی ته بچاو ورکړي، هغوی ته حفاظت ورکړي. یا الله موږ ته هر قسمه یا الله روحاني او جسمانی حفاظت را نصیب کړي. یا الله د هر قسمه روحاني او جسمانی بیمارونو موږ په امن امان کې وساتي. زموږ د ملک ته امت مسلمه ته یا الله ترقي ورکړي. یا الله د هر قسمه وباونو نه موږ په امن امان کې وساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره دعاګانې غوښتي دي، یا الله د هغوی په دعاګانو کې یا الله زموږ د پوره امت مسلمه حصه وکړي. یا الله ته مونږ چرته یا الله پستۍ طرف ته یا الله تنزل طرف ته مبوزي، همیشه د پاره مونږ په بام عروج سره ولري. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله.